ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی، خو هغه رمضان المبارک وي خو د رمضان نه بهر وي. یو ورور مونږ ته 10,000 روپۍ رالیږلې وې، هغه 7 خویندو دپاره، بل یو ورور چې کوم دی نو مونږ ته 29,000 یو 10,000 بل چې هغې کې مونږ مختلف خلکه چنو کړي دي. دا زنانه چې کومه ده نو د دې 3 لوریانې دي، 2 یې زامن دي، تر دې چې د یو زوی د 100 روپو د فیس د مدرسې وس نه لري. خاوند یې کنډم دی، معذوره شوی دی، ویشتلی شوی دی، د 3 پیغلو لوریانو سره دا ژوند کوي. الحمدلله رمضان المبارک کې الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دوی ته وړه غوړي چې چیني هر یو شی ښه بېسیاره او ښه ښکلې بیا روژه تېره شوې، داسې ده که نه؟ خو ښکلې تېره شوه. دې ځینې علاوه ما سره هېڅ څوک هم امداد نه کوي. بس ډېر تنګ شو بس دلته راشو او هر څه شکر د دې ځای نه وړو. 3 دې لوریانې دي، 3 جینکې دي، 2 هلکان دي، پلار یې پروت دی. هلکان ګټه نه کوي؟ واړه دي که نه؟ واړه دي. واړه دي. ښه ګرانو کتونکو په دې 3 جینکو کې یوه جینۍ په کور مروره ناسته ده، هغه هم پرې یو بوج دی وایي چې نو پښتانه پته نه لګي عزت یې رانیولي وي. په کار دا ده چې زنانه خلاصي یو ځان له ژوند جوړوي، بل ځای کې ورکړه وکړي نو بس نه پوهېږو بیا چې عدالتونو ته ځي، بیا چې دغه چکر یې وخي د غریب سړي چې هغه د روزۍ درک نه لګي نو هغه به نور څه کوي، داسې ده که نه؟ بس دونه بس نه کېږي چې فیس ورکړم، 100 روپۍ فیس نشي ورکولی؟ نشم ورکولی نه. ته مې 2-3 ورځې صبر وکړه کني بس پرېږده، په مشر مې هم پرېښوده بس په ده به هم پرېږدم. نه نو کور کې 100 روپۍ قدرې هم نه وي. بس چې د ګټې وټې ما تا ته د کیمرې نه داسې مو وي چې ته 100 روپۍ هم نشي ورکولی. نه نو څه کوې نو خورې څکې څه؟ بس الله هم شته نه، ناست یم. څو خلکه سره وړي؟ هېڅوک جمعې د شپې وظیفه څوک نه راکوي. 50 روپۍ هم بېګا ولېږلې چې روجې پرې راوړه، هغه لږې وې او کسان ګڼو. بس غوټه مې مر کړه هغه هم کېښوده، شپه داسې خو ښکلې خدای تېره کړه. دغه شان شپه مې تېره کړه، الله مینې که نه. دا خو ګوره دغه خو اړو څه خبره نه ده، خو دا واله دا خو د هغې 100 روپۍ فیس شو. هره میاشت راځه ما ته یادوه میاشت ښه سبق به مه پرېږده، صحیح ده؟ سکول ته ځي او دا واله دې لوریانو لرې دا کپړې وګوره، دې کپړو ته وګوره، دا یوه، دا واله 2، دا واله 3، دا واله 4، دا واله 5، دا وګوره ښه، دا واله 6 او دا واله 7 او دا واله 19. ګرانو کتونکو دغه د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی، چونکې دوی اختر کې نو راغلی، اختر کې دوی کپړې نه وې وړی، اختر کې مو ولې کپړې جوړې کړې وې؟ نه هېڅ د رقم نه دی. ته اختر په شپه یا مخکې ولې دې نه راوستل چې ټولې لم کپړې اغوستې خو دوی له هم اغوستې وې که نه؟ بس دوی راته هم وایي دا به کپړې ورکوي او دا نه چې دا په خېټه ماړه ساتي دغه هم ډېره ده. صحیح، هغه کپړې مې ورته اوس ورکړې د ټیل پیره طرف نه. انشاءالله دغه سلسله به مخ په وړاندې بوځو او کپړې هم د وخت ضرورت دی چې د خلکو نه وي او بیا جینکې غواړي د مور نه طلب کوي، خو بچې نه وي چې هغوی زه 100 روپۍ فیس ته زوی نشم ورکولی مدرسه کې هله پرېږدم. نو چا پسې خندا مه کوئ، دا خلکه د غربت د وجې د کیمرو ته راځي، د مجبورۍ د وجې د کیمرو ته راځي او چا سره رډار نه وي لګېدلی چې داسې به چاته پته لګي او چې داسې خلکه غریبانان وي نو هغوی ته زما دا خواست دی چې د الله نه نه پټېږي، د انسانانو نه یې مه پټوئ چې خلک به څه وي او خلک به څه وي، الله به څه وي. ذهن کې دا خبره کېنوي چې الله به څه وي، خو چې د الله نه نه پټېږي او د انسان نه یې پټوئ نو زه خو داسې یم چې زه د انسان غلامي کوم. د چا د کور نه دله راځي، د میاشتې دله خرچه درکوي نو بلکل کیمرې ته مه راځئ، خو چې نخرې در باندې تېرېږي او ژوند هم د کړمو سره مخ دی او انتخابي قدم اوچتولو ته تاسو تیار یې او ځان ګناهګاروئ نو د هغې نه ښه دا ده چې کیمرې ته راشي، څوک ناڅوک به داسې وي چې یار زما طرف نه د پلانکي کور له دا 15,000 10,000 20,000 دا ورکړه. خو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دا د کلونو راسې راځي، خو رمضان المبارک الحمدلله زموږ په وجه ښه تېر شو، دغه کپړې دغه هر څه ورته خو هم موږ دې ټایم کې ورکړل. انشاءالله د سلسله مخ په وړاندې بوځو. ډېره مننه، خوشحاله.